بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان المحرمات. تاسو به توجه کوئ چې سبق ډیر کیږي، بار بار ویلو ته ضرورت نه پیښیږي. قال لا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا جداته من قبل الرجال والنساء. مولوی صاحب تر اوسه پورې بیان دا غ زنانه وو چې هغه سره نکاح کېدل ضروري ده، چې هغه زنانه بیان کړي د چا سره چې نکاح نه کیږي. صاحب د در مختار چې دی کنه د شامی متن دی، علامه حسکفی کتاب دی، یو تنویر الابصار دی، به بل چې ته خدای پاک راولي دا به داغي متن دی، به داغي شرح او حاشیه چې دا در مختار دی، به د در مختار شرح او حاشیه رد المحتار دی، به رد المحتار ته شامی ویلې کیږي کا وښه مولوی صاحب. علامه حسکفی په در مختار کې و اسباب د حرمت بیان کړي و. یو قرابت، رشتہ دار، مور سره، خور سره، نیا سره نکاح نه کیږي نو صحیح. دویم توجه جی رضاعت، رضاعی مور خور. او دریم مصاهرت، د خزي لور دی دا، د خزي مور دی دا، خواخې دي سره نکاح نه کیږي. څه شو؟ درې. اصلورم نمبر ملک، وینځي سره نکاح څوک یا خزه د خپل غلام سره نکاح کوي نه کیږي، یاد یې ساتئ. پنځم نمبر شرک، مشرک خزي سره نکاح نه کیږي. څه شو؟ اوم نمبر جمع، دو خويندې یا وريرا او ترور په نکاح کې جمع کول. څه شو؟ او اتم نمبر حره دی په نکاح کې دا، او به وینځه د پاسه داغي بن راولي دا نشه کول. ادخال الامه على الحره. تاسو پیږئ علامه شامی به بیان کوي چې عدت کې ور سره رستو په یو بحث کې ور سره د نور ملګری کړي دي. درې طلاق یو سړي خزي لور کړي، درې طلاق هغه سره نکاح به نشي کولای ترڅو پورې چې حلال نه کړي. همدغه شان پردي منکوحي سره نکاح نه کیږي، یا دغه په عدت کې نکاح ور سره نه کیږي. تاسو ته د خلاصه یاد شولا. اول نمبر مسو کې یاد کړو قرابت. راځي د قرابت مسائل بیانو. کوم سره نکاح نه کیږي ته آسان دی وښه شي وتا. مسله قدرت مولا بیانې مور سره نکاح نه کیږي، نیا سره نکاح نه کیږي. کداغه نیا دا د پلار طرف بنیاوي کنه مور طرف بنیاوي. قال لا يحل للرجل، حلال نه د سړي د پاره اي تزوج چې نکاح وکي به امي د مور سره، ولا جدات یون د نیاګانو سره، من قبل الرجال کده پلار نیا مور دی وی دغه نیا، والنساء کده مور دی وی دادی وی او کنانی وی. دلیل بیان کړي قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم. اعتراض دلته خو داوا کې تا دو شی نه ذکر کړي، ما ته بل اکبر غوري چې خبره یې بارکه ولا کچ ټیم نه لګي. مور او نیا دې دوړه ذکر کړیو او دلیل کې صرف مور راوړله، دې ته تقریب غیر تام ویل کېږي. دا څه کې دا خو غلط کار وکړو. په سوال پوه شوي؟ جواب حرمت علیکم امهاتکم، چې کوم راغله د نه لغوي معنی مراد ده. اصل لغوي معنی د سره اصل، نو اصل مور هم د نیا هم ده، نو په اشاره النص سره یا دلالت النص سره مور او نیا دواړو ته شامل شو. تاسو پوه شولې؟ یو وجه کدا وجه نه خوخه او دا بهتر ادم نه، ځکه د معنا اصل کول د حقیقت مهجوره ده. د معنا اصل کول لکم حقیقت ده، حقیقت مهجوره خو غیر معمول بها ویخه دا ولی بن شو لکه. اخو سیس سمخ کې لاړې څه حساب کیدا. تاسو خبره پوه شولې؟ د معنا په اصل سره کول د حقیقت مهجوره دی، او حقیقت مهجوره چې متروک العمل وي دا خبر دلیل ټیک نه دی. نو به صحیح دلیل دی چې د نیا سره نکاح نه کیږي، په دې معنی اجماع ده. اجماع وسوره سي ده او ته ګورئ حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم
والجدات امهات دا غول دلیل دی اذ الام مور چې دا هو الاصل لغتا لغت کې چاته وي اصل ته نو دا نیتم شامل شول او کدا دلیل دی خو نه او ثبتت حرمتهن یا ثابت دی حرمت دنیاګانو بچا اجماع باندې مخکې راځي جی به قدرت مولا فرمایي د لور سره نکانه کې ګینده آسان دیکھا دلیل یې غو کنه تیر شو امهاتکم وبناتکم ولا ببنته لما تلون خصوصیاتکم ویلو کنه صاحب د هدايه به څوي لما تلون هم دغه شان وصي سلام نه کیږي ولا ببنته ولده د بچو ولد دا یا ولد دا لورو زی دوړو ته ویل کی سراجی کی به وای ان شاء الله وان سفلت دام درې وړه ویل شي اگر کدن وسیل وروي نکاح ور سره نه کیږي د دې دلیل وایي په دې معنی اجماع ده ولا باخته ولا ببنات خو بخي آسان دي سبب مکه د خور سره نکاح نشي کوله ولا ببنات اخته دا شان د خورزو سره نشي کوله ولا ببنات اخيه د وريرو سره نشي کوله ولا بعمته د ترور سره نشي کوله ولا بخالته د غشان عمه د بلار خور عم او خاله د مور خور لان حرمتهن منصوص عليها في هذه الايه ځکه حرمت د دیو نص راغلی دی نص شوی د دیو علیها په دغه حرمت باندې په دغه آیات کې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم اغلی کنه وبنات الاخ وبنات الاخت امهاتكم التي يرضعنكم ګورې تورسه وتدخل سوال دادی چې ترور سره نکاح نه کیږي کوم ترور اگر استاد پلار حقيقي خور وي پلار مور شریکا کعلتی وي پلار شریکا مور بیل وي او که خیفي وي مور شریک او پلاری بیل ټول سره نکاح نه کیږي دغه شان خور چې کوم یو ادم نور سره نه کیږي وتدخل فيها داخلي کې بدغه حرمت کې عمات متفرقات کله بلار مور شریکی کې سره بلار وي کې سره مور طرفي دغه شان خالات د مور خپل خور دي د کعلتی د خیفي ده المتفرقات یعنی مختلفات وي وبنات الاخوه المتفرقين دغه شان د خپل ورور لور دي ده او کده ناسکه ورور لور دي ده علتی ورور دي خیفي ده دغه شان خپل خور دي د غیلور ده کعلتی ده او خیفي ده وجه سره لان جهه الاسم ځکه جهه د اسم چې ده کنه خور یا وای ترور د عام د ټولو ته شامل دی ترور عینی الله دی غي په ټولو ته شامل ده پیږي په دغه شان خاله رواله خور رواله قال القدري مولا فرمای ولا بام امراته التي دخل بابنتها اولم کم سبب ویلو اسباب حرمت ما ویل سودی و موږ نه جوړ کړل کنه ناول کم یو قرابت دویم کم یو مصاهرت د خزي لور سره او د خزي د مور سره د نکاح نه کیږي اسخرګنې په وجه باندې کا حرمت مصاهرت ورته وایي ولا بام امراته او نمور د خزي كما خزياتي التي دخل بابنتها ولم يدخل چې لور سره ول دخول کړي او کني کړي لک بر وګوري یو سړي دی یو جنې سره نکاح وکړه وته کړه دخول وکړلو او که دخول وته لانه د کړي به هر صورت دغه جنې مور سره وس نکاح نشي کولای وای شولې پی او که دی یو خزي سره نکاح وکړه نو که وته ور سره وکړه دخول مس کړه وته به حکم کی مس به شهوتین هم دیکھا د مس به شهوتین وغیرہ وشو لور سره ول نکاح نشي کولای او کنه نفس نکاح کړي نور څه نه دي کړي مس به شهوتین دخول وغیرہ به لور سره کولای شي دوه مسلې شولې جنې سه نکاح وکړه نفس نکاح په وجبانی دخول شوی کني شوی مور سره ول نکاح نشي کولای یو خزي سره نکاح وکړه لکه دخول شوی او مس به شهوتین شوی او لور سه نشي او کنه شوی شي ولا بام امراته التي دخل بابنتها چې دغه د لور سره دخول کړي او غني کړي لقوله تعالی ګور الله تعالی فرمایو امهات نسائکم او تاسو د خزو میندې دلته دا ویلي دي ان دخلتم بهن نه دی ویلي من غیر قید الدخول ولا ببنت امراته دا خبره کوي او نه لور د خزي خپلي خو کومه خزه یادای التي دخل بها چې دخول ور سره کړي او که دخول نه کړي به کول شي الګره دخول قید ول لګي وای په نس کې دخول قید راغله کنه نس کې ویلي دي څنګه آیات
وحلائل ابنائكم الذين من دغه نه دی آیات کوم دی د سمره شکل لیکل آیات کوم دغه آیات دی خو غزي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح خیلم دی کنه وګورئ لکشن ولا ببنت امراته او ان لور د خزي لور سره د نکاح نشي کولای خو هغه خزه یادو مدخله بها چې هغه سره د سړي څه کړی لثبوت قید الدخول بالنص ځکه نص کې د دخول قید راغلی دی برو ګوري نص کې خدام راغلی دی چې خزه سره د نکاح وکړله دغه په پرورش کې دغه کې ملور وا پرورش قیدم به راغلی به اوس نکاح نشي کولای نه که په پرورش کې نه وا نو که دخول دی وکم بغیر د نکاح صحیح شي فی حجورکم دا قید راغلی کنه دی نه جواب دا نه د حجورکم قید د اتفاقی دی عام طور عادت دی چې اوسره د کونډې سره نکاح کوي وړلوري بس هغه په پرورش کې نو او دغه نه پس دغه خاون په پرورش کې شي دی نه وی خاون په پرورش د څه کوي دی مطلب دا نه دی چې په پرورش کې نه و مده به سره نکاح کیږي هغه دلیل هم درته هم غوړې ودا سواء كانت في حجره هجره دواله سیده برابر خبره ده د دې خاون د دې نوی خاون په پرورش کې وی او په هجر غیره ایا ده بل چا په پرورش کې وی وجه لان ذکر الحجر ذکر د پرورش خرج مخرج العادتي دا د چا په ضرورت دی دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی لا مخرج الشرط بطور شرط نه ذکر شوی تاسو لږ برو غوري الله په قران کې څه وایي امهات نسائكم وربائب دي تربائب ويكا وربائبكم واللاتي في حجوركم قد اشتكنا بيبسي من نسائكم واللاتي دخلتم بهن دخلتم قيد لګول ما ویل چې خزه سي نکاح وکړه لور سره نکاح کولې شي که دخول نه کړي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم نسيدا کړه اوس وګورئ ښا کچري دا پرورش قید وي یعنی مسله د سی وي چې یو سړي دی وی خزه سره نکاح وکړه او دخول وکړلو او کوم لور دغه خزه د بل خوون نه ور دي خزه په پرورش کې وا دغه سره نکاح کول ټیک نو او دین علاوه کوم بل لوري و چې د په پرورش کې د خوون په پرورش کې نشوله ای سره نکاح کول ټیک وي کچره د سی مسله وي په کاردار به د سی ویلي فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچره تاسو سره دخول نه کړي او یا تاسو په پرورش کې نه دا ټکه مې دا قران کې شته دا نشته پدن لګي پوه شوي کنه به وی ملکه کور رسیدلې به ور دخول شرط ده کنه دلته ویلي امهات نسائكم وربائبكم واللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي دخلتم بهن كما خذوا سره دخول کړي او لور سره نکاح نشي کولای به څه وي فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچري دخول مرسنی کړي به لور سره نکاح کولای شي پکار دا ودای میلی وي هغه په پرورش کې نه به نکاح کولای شي هلان کدای ونه ویل نو معلومیږي چې دا قید اتفاقی دی متور شرط نه دی ولهذا دغه وجدا اکتفا الله اکتفا کړی جل جلاله فی موضع الاحلال فزيد احلال کې صرف بنفي دخول ویلی فإن لم تكونوا دخلتم بين صرف دا ویلی نور انتهي آسان دی ولا بامرات ابيه د پلار د خزي سره نکاح نشي کولای خو یا خپل مور یو یا نسکه موري واجدادي دغه شان د نکاح د خزي سره اخو د خپل نه ده دغه څه مې دغه فرمان نه علاوه د جایز ده لقوله تعالی ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تاسو نکاح مکوئ دا غچا سره چې تاسو بلرونو سره نکاح کړي نو بلرونو کې نکم داخل له مخکې راځه د زوی د خزي سره نکاح نشي کولای انګور سره دغه شان د نوسی د خزي سره ولا بامرات ابنه وبني اولاده دغه شان د نوسی او د کړوسی د خزي سره دلیل لقوله تعالی وحلائل او خزي ابنائكم استاسو د زامنو الذين غزمن يدومكم چې تاسو نه پیدا وی او قاسم څوک زوی کړو او داغه خزه واغه ول طلاق ورکو عمل شو به نکاح کولای شي کا پوهیږي کنه هغه د څه ویل کیږي متبنا چې وته وي نبی علیہ السلام د زید رضی الله عنه خزه سره نکاح کړی وکړه وذکر الاعتراض الکه قران کې خو دې څه ویل دي ولا الى ابنائكم الذين من اصلابكم استاسو چې کوم اسلاب وی اسلاب زامن وی
دغه د خزو سره نشي کولای معلومیږي رضای زوی دي دغه خزې سره کولای شي وینا د اصله به دي لپاره لګولې چې متبنا اعتبار شي دغه د خزې سره کولای شي دا مطلب نه چې د رضای زوی دي دغه خزې سره کولای شي نه بار کې هغه حدیث نه ثابت دي اورا وذکر الله سلام چې دي لسقات اعتبار التبنا د دې لپاره دي چې متبنا ساقط شي دغه د خزې سره نکاح کولای شي دا مطلب نه دی لالی حلال حلیله الابن چې حلال دي شي خزه د زوی کم زوی من الرضاعه کم چې رضای زوی وي هغه هم حرام ده هغه نه حلاليږي دا که څو بیان وشو څو اسباب ذکر شو دوا یو قرابت بل څو وسهارت او دریم څوک دی رضاعت وروس ولا بامه من الرضاعه رضای مور سره نکاح نشي کولای ولا باخته دا شان خور ده من الرضاعه رضای دي سره نشي کولای لقوله تعالی الله تعالی وجد الله تعالی دې قولنا دا ټیم په صحیح دی لکه څو بجې پر زموږ ټیم دی دولو سبوله ګورې دا امهاتکم اللاتي او مين د تاسو هغه ارضانکم چې تاسو ته پیدا درکړي د آیات کې دي کنه واخواتکم من الرضاعه دا آیات کې دي او بل نبی له سلام فرمایي ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع حراميږي د رضاعت د سبب په وجه ما هغه زنانا يحرم من النسب کوم چې د نسب په وجه حرام مور نسبی حرام نه حرام خور حرام لور حرام رضایم ټول حرام څو اسباب ذکر شو درې څلورم جمع دوه خويند نکاح کې نشي جمع کولای خینه عام طور خلک په خینو عاشقان کیږي لکه خینو سره ډیر غب نه لګوي دا خینه چې اوخه وته ګرانی خینه ته اوخه تي او اوخه رامي استخینه مالم شروع کی هغه غریبی تګرانی د خور خاون مې ده خدمت یې نزین زیکیږي ورته دا رامي پیسه ګوتی وال شروع کی کله ګوت ور کوي ورور یې مختکی هغه په قار شي نه مړ اسمه لاس دسي کولو او تاسو ولګي خیر دی به نه کومه او که په قار نشي نه بل به ته دیږي به دومره څنګه ګوت ورکی چې 14 معلومات کی دا نه خلکو نه ورېدلی دا شي چې ته کې خدای مغرقه وګورئ ته ولا يجمع او جمع باندې کیږي بین اختین د دوه خويندو ترمنځ بطور نکاح یو خور سره ول نکاح وکړه اگر کله وته نه د کړي بل خور سره ول نکاح نشي کولای یو خوري دا هغه وینځه وتی کوي ښا اوس بل خوري دا هغه وینځه دا وتی کول غواړي نشي یغه سره نکاح کوي وتی کول غواړي نشي ها یو خوري دا تشوینځه بس وتی بلانه د شروع کړي دغه خور سره نکاح کوي نکاح خواسم کیږي وتی کول نشي پتن لګي پوه شوي کنه ووره یو خوري په نکاح کې دا کوته کړي دا او کنه د بل خور سره نکاح هم نشي کوله پوه شوي یو مسله یو خوري وینځه دا او لاوته کړي نه دا خور سره ول نکاح کولای شي وته کولای هم شي خوري اخیستل شي به تور وینځه او وته کولای هم شي کبل خور خو یې سیدا وس یو وینځه دا وتی کړي هم د وتی کوي روان دی لګي دی د غیر خور سره نکاح کوي کولای شي البته خور به ول وتی کوي نه اول دا خرڅ کی د زړه کمه چې وتی کړي یا دی آزاد کی به دی ول خور وتی کوي وای شوي به یا خور وینځه وای خستلم دغه حکم دی وره ولا یجمع جمع بن کیږي ما بین د دوه خويندو کی نکاح کی جمع کی نشي ولا بملک یمین او نه ملک یمین باندې د وته په اعتبار سره جمع کول نه شي یقیدونه د وخت دی ښا الته سیول بین اختین کې نفس بتور نکاح هم نشي جمع کوله عدل ته څوی بتور نکاح جمع کول شي وین سره بل نکاح من کو شو قوتین نشي جمع کوله چې دواړه وتی کوي اوره لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولقوله عليه السلام نبي عليه السلام قول له من كان يؤمن بالله واليوم الاخر څوک چې ایمان په الله او ورځ د آخرت لري فلا يجمعن ما اوهن جمع دین شو بداغه فی رحم اختین پرهم د دوه خويندو کې یو ملوت کوي بلم ولو نن سبا رامین دا کوي یو ولکه وډ زی اخینی سره نه جوړ شي ست خزله طلاق ورکی به خینی سره نه کی مال د سیم کتلې دي خینه تختولې ده دې غر کې غرش وګورئ
فإن تزوج أخت أمة له قد وتيها صح النکاح. دا خبره مې کړې وه. وینځه د وینځه او وتی کوي هم دغه خور سره نکاح ما ویل کولی شي کا کولی شي کنه خو وتی کوي به. فإن تزوج أخت أمة کنیکا وکړه د خور د وینځ سره له هم د خپل وینځه وا دغه خور سره حال لا چې قد وتیها وتی کړي مو کله چې ماضی حال واقع شي به هو بقد داخله کنه ولا بد بالماضي المثبت من قد ماضي مثبت یا دو مصائب د کافی وي. قد نصح النکاح ټیک ده الک نکاح ولې سیدا بيغه د وینځ خوري چې دا ښه عاقله بالغه ده د سړی معقل بالغ دی هغه محل نکام ده نکاح ټیک شو لکنه عقل بالغ وي کې او محل نکاح وي بس صحیح کنه. لصدوره ذکر نکاح صادره شولا من اهله د اهل نکانا مضافا الى محله او محل تم منسوب دغه خزه چې دا ادوین زی خوري هغه د نکاح محل خره هونه ده د نکاح صحیح شو به ویل نکاح ټیک د قوت کوي به. و اذا جاز کله چې نکاح جایز شو الا يطول امتا وان كان لم يطئ المنكوح. دا له خبره مانه وکړي څنګه چې ولله خور سره نکاح وکړه لغوین ځو سپوري وتی کوله کنه پس بداغي وتیم پریدي دواړه وتی به پریدي کډواړه کمن کوه سره وتی کول غواړي نو دي آزاد کی یا دي خرڅ کی یا دي چاته هبه کی یعنی چاله بنکاح کې ورکی. و اذا جاز کله چې نکاح جایز شول نو نه بوتی کوي غزل وینځهم وان كانت لم يطع المنكوح اگر کله منکوه وتی کړي نه ده ولې لأن المنكوح دا قاعده میدانه ویلې ښه دې تم صبر کړل لګ بر وګورئ تاسو ماته متوجه شئ ته منکوح چې وی کنه کدای لا وتی کړي نه وی کنه نو نکاح د سره پاره کیږي د وتی د پاره نو دا حکمن موت اموي خو نه شي قاعده منکوح حکمن موت اوي وای چې بس وتی کوي او وینځه چې د وینځه او خلک وتی د پاره نه لي خصوصا نو وینځه چې ترڅو وتی کړي نه موتو انوي نو مملوکه چې موتو انوي ترڅو چې وتی کړي اوس راشه وینځه دا هغه وتی کوله دغه خوري بنکاح واخستله نکاح امن کوه دا هغه موتو ام شو الریډي او اوس دا وینځه موتی کوي نو دوه وتی بجمی شي دوه خويندې به وتی کوي علم دې کنه هکذا آزاد کړه به غوتی کوي بس به ټیک ده. ځکه منکوح چې د موت ادا حکما ولا يطع المنكوح ما تسوي المنكوح بمنوتي کوي ځکه الریډي بل وتی کوله للجمع ځکه جمع راځي ها کاغه وینځه کوم زړه وینځه وخوري هغه بزان حرام کړه خرڅ کړه مثلا بل دې بنکاح کړه آزاد کړه بس به صحیح ده الا اذا حرم الموتوات مگر دا چې حرامه کې موتوه بخپل نفس باندې بسبب من الاسباب بای به وکي هبه وکي بل ته وسپاري کتابت آزاد کی صحیح مکاتبه کی آزاد کی فین اذن مدغه صورت کی يطع المنكوح حتى منكوح وتی کولې شي وس ولی دغه کوم خور چې وینځوا هغه خو وس دوته نم ویستله خرڅ کړل مسله آزاد کړل لعدم الجمع وتی کی جمع رانلا او دا صورت مې ویلو یو وینځي خسته د هوتی تلند برابر کړي دغه خور سره نکاح وکړه وسغه وتی کولې شي ځکه دا وینځه خو موتواله نه ده کنه نو وتی کړي نه ده علم دې کنه اورا واذا المنكوح حتى موت منكوح وتی کولې شي ان لم يكن کشرینو دا سړی وتی المملوکه چې مملوکه وتی کړي یعنی تر اوسه مملوکه نه ده وتی کړي لعدم الجمع وتين ځکه منع وتی کې جمع کېدل دی غرانه لنو اذ المرقوقه ليست موتوه ځکه ما ویلو مملوکه چې داغه موتوه نه وي حکمن علم کنه پتن لګي پوه شوي کنه. فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدرى أيتهما أولى فرق بينه وبينهما الأكبر وغري ورسي یو سړي دوه نکاحګانې وکړلې او دواړه خويندو سره کړې دي یو دوه خويندې دي وې سره نکاح کړې بل سره هم کړې ده او دوه عقدمانی کړي ښا یو ځل نه ځکه که په یو ځل دواړو سره نکاح وکړه یوې سم نه دسي دوه سره نکاح کړې ده خويندې دي دواړه او څو عقد کړي دوا خو پته نه لګي اولی کوم سره کړي او وروستي کوم سره دا پته نه لګي ځکه کدا پته ولګي دا اولی نکاح ټیک دا دویمه نه ده دې صورت کې حکم دار چې بس دیو منځ کې به تفریقه راولو څه پیدا نشته تاسو به مسله پوه شولې ورڅو صورت شو
یو وقت یې وکړلو ما ته تاسو دواړه قبولي هغوی موږ تم قبولي ته په یو ځل نکاح وکړه نه کېږي خویندې دي دوه یو صورت دویم یوې سره نکاح وکړه یو وقت یې وکړو ګنټه پسې د بلې سره نکاح وکړه اول هغه صحیح د دویمه غانه ده دوه دریم یوې سره نکاح کړې ده ورځ پسې بلې سره کړې ده خو اول سره مخکې کړې کده کم یوې سره مخکې کړې د دې پته نه لګي اوله کم یو د دې پته نه لګي دا صورت دلته بیانېږي د دې اخیری صورت حکمدار به دم جدا کوي فإن تزوج اختين کنیکاو کې دوه خويندو سره فعقدتين هوګره دوه وقدونو کې خو ولا يدرى پته نه لګي ايتهما چې په دې دوړو کې کم یو چې دی هغه اول عقد دی فرق بينه تفرقه براوسلی شي رخاون وبينهما او د دې دوړو خزو ترمنځ ولی مولي سي وې دي دوړو نکاحونه کې یو نکاح باطل ده خینې سره نکاح شوی ده باطل ده خو پته نه لګي کوم یو ده ځکه نکاح احداهما چې باطل بيقين ولا وجه الى التعيين حدث وککنه یو پکې متعینه کړ چې دې سره نکاح ټیک شو دی بلغه باطل کا کوم متعینه کو تیرا ته وخایا ترجیح ته صورت شته تاسو وکړه مولوی صاحب تعین کولای شي ترجیح د څه کولای شي چې دواړو سره بس نکاح دی کنه وته کوي دا کولای شي دام نشي خو مصیبه کنه نکاح کې دی می وته کوا دا کولای شي به نکاح مقصد څه شو به ماده شي الله مال راکړي څه لپاره راکړي چې ودیم نه کوم نو ګور نه تعین کولای شي نه دواړو په نکاح کې ساتل شي چې وته کوي او نه د څه کولای شي چې دواړو په نکاح کې او نه وته کوي چې دا درې وړه کار نه کیږي چې دورم بکې پس نکاح ختم کړي پتاین الکوتک چوي اورا لان نکاح احداهما باطل بيقين ولا وجه الى التعيين تعيين د بره توجه نشتا لعدم الاول اولويه ذکر اولویت او لا توب وجه نشتا خنو ولا الى التنفيذ مع التجهيل يبقى كان بس يوي سره يو بمنكوحي كان بس پته دینه لګي خیر دی وې دې نکاح باندې څوک څه کوي لعدم الفائده خوان ته فائدہ نشته او للضرر یا خزي غریبانانی بم د شي زولندي بل سبب نکاح نشي کولای او دا به نو وتی کوي خزه خواله خوشالي چې خاوني وتی کوي ښا چې نه وتی کوي دا صحیح خبره ده انګلاندي لیکلي نو که خزه خاون نه وتی کوي خزه غریبه به خبي وې دګر مولا وې خزه څه غواړي وې غټ سواړې غواړي پرمانه پوه شو کنه سواړې چې دی خینو بس پیسې دی نه خیر ده سواړې دی خي پیسې دی نه لعدم الاول الضرر او ضرر خو چې الضرر يزال الله الضرر ولا الضرار ولا سمت الا سما ماده كفت عين التفريق لند دا تفريق بوکو اوس مسله دا ده د خزو سره نکاح شوی ده او قبل الدخول چې نکاح ماته شي کنه به نصف مہر ورکه اوس بس کې نصف مہر ولا ورکه دواړه خپل منسکینین کی پویږي خو بکار دار چهاري ودا دا وکي چې ځا ولای ما بل وای ځا ولای ما اوس که بده راضي شو پلان کې ولدا او زروسته ما چې کوم ولدا به بغیل نصف مہر ورکه ولهما نصف المهر دوړو ته نصف مہر ورکی لانه وجب للاولى ځکه دا نصف مہر اصل کې اول د پاره واجب دی منهما بجد دوړو کې خو اولی پته نه لګي کما دی وانعدمت الاول اولويه خو لا توب معدوم دی الجهل جهل بکې نه لکه پیږي کنه نوز بچو کو کوم دې تلاړو فينصرف اليهما دوړو ته بواوړي وقيل چاوي لابد من دعوه كل واحده منهما وي ضروري ده چې داوا هر واحد وکي بده دواړو کې انها الاولى جزاء ولایما او اتفاق وکي مسید دواړو نصف مہر راکا لجهاله المستحقه ځکه دی وکي کما مستحق د نسب مہر ده کما ولدا هم مجهوله ده نو تاسو پوه شئ